دا کمزور سړي ته انصاف میلاو شي، که هغه په تاڼه کې دی، که هغه په نوکرۍ کې دی، که هغه په روزګار کې دی. په دې علاقه کې مخکې تاسو وګورئ سوال جوابونه خلکو ته په زوره پیسې بدماشۍ. اوس زه وایم چې اوس نه غواړي څوک د چا نه پیسې کوي، اوس نه وګرځوي خلک ټوپکې تماچې. څه شو هغه بدماشان؟ ځکه چې مونږ زه او مجاهد خان یا ټول زموږ چې څونه خلک دي مونږ د غلطو خلکو ملګرتیا نه کوو. او مخکې به هم کتل چې د هر غلط سړي شاته به یو سیاسي MPA MNA یا سیاسي لیډر به ولاړ و چې وبې نیوه ټولو کې مخکې به ورپسې هغه ټلیفون کو ویل دا SHO صاحب را پرېږده خیر دی وایي ما سره په الیکشن کې ډېرې منډې تړلې وایي. زه ته کلیر دا خبره کوم، زه مجاهد خان مونږ د پاکستان تحریک انصاف او د عمران خان په منشور باندې روان یو. که الیکشن ګډو او که بیلو خو انشاءالله تعالی د غلطو خلکو ملګرتیا به نه کوو، د ټیټ خلکو ملګرتیا به کوو. 40,000 خلک برتي شو په ایجوکیشن ډپارټمنټ کې، دا خلک وایي انصاف. 40,000 خلک برتي شو. اوس دا د دلته د ملګري سره ناست وم چا سره تلو ملاوېدو دپاره هغه کس راته خبره وکړه وایي څوک په PTC کې برتي کوله استاد برتي کېده وی چې 4.5 لکه روپۍ د تېر حکومت نه غوښتې چې برتي دې کړو. وی هغه وایي چېرې ما سره 4.5 لکه روپۍ نشته نو چې بیا زموږ د حکومت راغی وی ما ته راغی ما ته یې ویې چې زه یې ورته یاد کړم چې راتف ته زما سفارش وکړه. وی ما ته یې چې راغلی کوم د سفارش څه کار نشته خو امتحان دی ټسټ دی بس MBA سیسټم دی بس کوم لایق یې وبشي پکې. نو یو مخ روان کوي خفه شو زما نه چې هلته زما دپاره هغه ته نه وی وي ما ته یې چې رایي که څه کېږي نه نو څه دپاره ورته وویل. وایي داسې 2-3 میاشتې غیب و. وایي یونیورسټۍ ته بیا تللی وم نو بېرته ما ولیدل وایي په منډه راغی راته رغړه وته. وایي ما ته یې ویل چې زما هغه کار خوښ وي ما ته یې چې څه وي چې استاد برتي شوم. نو ما وایي چې ده ځایم کې به دا راغلي چېرته جوړ ما ولی به نه کړل. نو ما ته یې چېرې شکر دی چې کار دی وشو مبارک شه. خو ګورې ما وینا نه وه کړې ستا دپاره عاطف ته. وایي چې ما ته پته ده ما ته پته ولګېده بس په هغې کې مې درخواست ورکړی فیس مې ورکړی او چې کور ته راپسې خط راغلی. دې ته انصاف و. او هلته یو کس ولاړو نو ما ته یې چې وي زه وپوهېدم کونسل کې پکې 6 نشنلیان شوي دي استادان برتي شوي دي. نو مفتیره اوس کابلان به وکړو مې عمران خان خو د انصاف خبره کړې خو دا نه دي ویلي چې څوک نشنلی دی یا پیپلی دی یا به پکې نه اخلي او خامخا او PTI ولا اخلي. انصاف خو دې ته وایي، انصاف دې ته وایي چې کوم عمران خان وعده کړې ده چې د چا څه حق دی هغه ته خپل حق میلاو شي. اصل خبره دا ده دا باقي خو لارې دي کوڅې دي نالې دي دا به جوړېږي انشاءالله تعالی. خو اصل خبره څه ده چې خپل سړي ته هر سړي ته خپل حق میلاو شي. او ورپسې دویمه خبره ضروري هغه دی کرپشن چې تر کومې پورې په دې پاکستان کې کرپشن دی دا ملک ترقي نشي کولی. په دې باندې ځان پوه کړئ. که څوک دا وایي چې کرپشن او ترقي یو ځای چلیدی شي کرپشن او ترقي یو ځای نشي چلیدی. یا به کرپشن یا به ترقي. او په دې ملک کې چې څونه کرپشن شوی دی د دې وجې دا ملک په لاندې را روان دی روز تر روزه. کمزوري ملکونه بره لاړل او پاکستان په لاندې راغی. څه وجه ده؟ سوچ وکړئ څه وجه ده؟ ځوانان شته سمندر شته هر څه شته معدنیات شته څه شي نشته؟ د انصاف نظام نشته. په دې وجه باندې دا ملک چېرته ترقي نشي کولی. دا کرپشن به ختمول غواړي، دا د ظلم دا نظام به ختمول غواړي. موږ دې نه راوځو نالې کوڅې به جوړېږي انشاءالله تعالی. خو اصل کار څه دی؟ اصل کار نظام ټینګ کول دي. دا باقي کارونه به ورپسې انشاءالله تعالی په خپله کېږي خو دا نظام ټینګ کول پکار دي. او دا د چا لاس کې دی؟ دا ستاسو لاس کې دی. دا ستاسو لاس کې دی چې غل سړی کرپټ سړی بدماش سړی هغه به اسمبلۍ ته نه رسوي. ځکه که هغه مې اسمبلۍ ته ولېږه او بیا وایي چېرې دی غلا کوي او دی غلط کارونه کوي دا د هغه ګناه نه ده، دا به زموږ د ټولو ګناه وي چې موږ ولې هغه ځای ته رسولی دی. خپل مستقبل د خپلو بچو مستقبل دا بچه ته غلط سړي د په لاس کې نه ورکوئ. دا درته بلکل صفا خبره کوم. کرپشن او ترقي یو ځای نه کېږي.
یا به ترقي کېږي یا به کرپشن کېږي. او دا چې اوس کوم صاحبان راغلي دي دا چې بیا د پښتو د غیرت او د ننګو غټې غټې خبرې دي او دونه غټې غټې خبرې سړی وي چې خدای خبر شي دوی به څه توره کړي یا به دوی څه توره کوي. او منځ کې مردان ته لاړ شه تپوس وکړه چې زیلوډ به یې چاته کوو. نو خبرې د پښتو د ننګ د غیرت او بیا درې درې لکه روپو ته هم ناست وو او ځان له اټې کلاو کړي دي چا دکان کلاو کړی دی هر څه یې خرڅولی هر څه یې خرڅولی. ما ته وختي د میډیا والے یو پروګرام و نو هغه میډیا والا پکې کمنټس ورکول نو ما ورته هغه میډیا والا ته ویې څه خبرې وکړې چې بدلون ډېر رانغی او د خلکو تمه سیوا ده. ما ورته ویل د خلکو تمه ټیک ده چې سیوا ده ایکسپیکټیشن د خلکو ډېر دي امیدونه د خلکو ډېر دي خو باید کم از کم دې ته وګورئ باید لږ غونته انصاف وکړئ. زه ته دا نه یم چې زما تعریف وکړه خو باید کم از کم انصاف وکړه چې کلاو نوکرۍ خرڅېدې کلاو په تاڼۍ خرڅېدې پټوارخانې به خرڅېدې او اوس ماته یو کس ماته وښایه ما لې راولې او چې هغه ووایي چې په قرآن د لاس کې دي چېرې ما د عطیف له پیسې ورکړي دي یا د مجاهد خان له پیسې ورکړي دي نو چې سیاست نه دا پاکستان به ورپسې پرېږدم. خو باید کم از کم انصاف وکړي چې د سارې به افسران راپاڅېدل. ګوره دا خبرې دا خلک وایي څه بدلون راغی دا خبرې دي چې افسر به راپاڅېده د سارې که کمشنر دی که ډي آی جي دی که ډي سي دی که ایس پي دی که پټواري دی چې کوم افسر به راپاڅېده نو هغه به د سارې خپل دفتر ته نه ته هغه به بابا له حجرې ته سلام له. نن دې ما ته څوک دا ووایي ما چې ته ډي سي ته دا نه دي ویلي چې زما حجرې ته راشه ما چې ته کمشنر ته نه دي ویلې ما چې ته ډي آی جي ته دا نه دي ویلې. زه ورته یم ما مه خوشحاله وی زه ورته یم خلک خوشحاله کړئ ځکه چې تنخوا د هغوی د پیسو نه اخلي. په دې طریقه باندې حکومتونه چلېږي او بدلون په دې طریقه باندې راځي. انشاءالله تعالی په دې طریقه باندې روان یو. دا منم چې څه ځایونو کې به کامیابي ډېره حاصله شوي څه ځایونو کې به کم حاصله شوي څه کارونه به ډېر ټیک شوي څه کارونه به کم ټیک شوي. په صحت کې هم لګیا دي کارونه روان دي. د صحت کارت درته یوازې صرف دا وایم اکثر خلکو د هغې پته هم نشته صحت کارت چې کوم دی په هغې باندې 51% صوبې ته غریب خلکو ته چې یو سړی غریب هم دی او بیا هغه ناجوړ هم شي د هغه به کم حل چې د کوم سړي وس کېږي خو به دا وایي چې زه یاره که ناجوړ یم ډاکټر به راته دوایي ولیکي وبایلم ټسټ به راته وکړي وبه کم. خو چې یو سړی غریب وي او بیا هغه بیمار هم شي هغه صحت کارت چې کوم پروګرام دی په هغې کې به هر غریب ته 5,40,000 روپو پورې یوازې په سرکاري اسپتال کې نه په پرایویټ اسپتال کې به هغه ته مفت علاج کېږي 5,40,000 روپو پورې. دغه شانتې که د سکولونو نظام وګورئ زه دا نه یم چې د سرکاري سکول نه چې څنګه جوړ شو خو کم از کم اوس ورته استادان راځي استادان یې په میرټ پرتې کېږي. پرون مو تاسو اخبار کې کتلي مونږ یو سیسټم شروع کړی دی د کمپیوټر په ذریعه باندې موبایل باندې د هغې مانیټرینګ کېږي او بیا د کمپیوټر په ذریعه باندې هغې ته نوټسې ځي. پرون چې کوم استادان ډیوټۍ له نه راځي 27 लाख روپۍ هغې جرمانه شوي 27 लाख روپۍ چې کوم استادان ډیوټۍ له نه راځي. نو کم از کم چې د کومو خلکو وس نه کېږي چې هغوی د خپل بچي پرایویټ سکول ته ولیږي نو سرکاري سکول کې استاد خو به تو سویلې به دي او دا عجیبه ملک دی او دا ټول زموږ د سیاسي خلکو د وجې عجیبه ملک دی. په ټوله دنیا کې سټوډنټان د کلاسونو نه پټېږي که نه لکه سکول ته څوک پټ شي څوک کالج ته پټ شي او دا عجیبه ملک دلته به استادان پټېدل د سکول نه چې ته به نه کېدل. نو اوس خو شکر دی چې دا مانیټرینګ سیسټم کله نه شروع شوی دی نو اوس کافي پکې بهتري راغلې ده نوره به پکې راځي. خو اخري خبره کوم وخت ماښام دی موږ ته ټایم لږ دی اخري خبره کوم چې انشاءالله تعالی ښه وخت را روان دی. زه دا وینم چې دا پاکستان هم انشاءالله ښه به برتلی شي چې دا ټوله دنیا ترقي کولی شي پاکستان هم ترقي کولی شي. دلته چې کوم ځوانان دي دلته چې کوم معدنیات دي دلته چې کوم هر یو شی د خدای تعالی نعمتونه شته خو صرف او صرف بر نظام ټیک کول غواړي چې دا نظام ټیک شي نو انشاءالله تعالی دا ورپسې به هر څه ټیک کېږي.
او په دې کې درته یو خبره د کرپشن دا مې په دې وکړه چې کارونه شکر دی الحمدلله په حلقه کې ډېر روان دي خو بالکل به مطمئن اوسئ او انشاءالله ګارنټي ساتئ چې څه پیسې دي هغه ستاسو حق دی په تاسو باندې به لګي انشاءالله تعالی نه به زه یو پیسه کور ته وړم او نه به بل سړی پرېږدم چې یو پیسه به کور ته وړي انشاءالله تعالی نو بس دغه ملګرتیا به کوو یو بل سره د پاکستان لپاره د دې صوبې لپاره ځکه چې دا ستاسو د ټولو زموږ شریک ملک دی بل څوک به نه راځي د بار نه ټیک کولو خو موږ به پخپله ټیک کوو زه اخره کې د پاکستان تحریک انصاف د حاجي صاحب او د ستاسو ټولو ډېر شکرګزار یم چې دونه وخت هم وباسه رالی کېناستئ خبرې مو واورېدې انشاءالله بیا به ملاوي ډېره مهرباني والسلام